نن به د دغو القو تجزیه کوو، یو دی PK9 او یو PK10. PK9 چې دی په دې باندې امیدواران چې دی د جمعیت علماء اسلام محمد حفیظ الرحمن دی، د تحریک انصاف پارلیمنټیرین نه محب الله خان دی، د مسلم لیگ نه عظمت علي خان دی، د پیپلز پارټي نه سید اکبر خان دی، او د تحریک انصاف آزاد امیدوار سلطانی روم دی، او د جماعت اسلامی طرف نه سید اظهار الله دی. قومي وطن پارټۍ نه امجد علي خان دی، او د ANP نه ممتاز علي خان دی. په دې حلقه کې 140 پولنګ سټیشن دي او 440 نو هغه پکې پولنګ بوت دي. په دې حلقه باندې دوه پیرې محب الله خان ګټل د تحریک انصاف نه. په 2018 کې 2 نمبر باندې سید اکبر خان او په 3 نمبر د مسلم لیگ نون عظمت علي خان. دا شان په 2013 کې د محب الله خان ګټلې وه. په 2 نمبر حاجي جلات او په 3 نمبر باندې حسین احمد کنجو. اوس حضو د سوات د صوبایي اسمبلۍ اخرنۍ حلقې ده، کوم چې دی PK10 ده. PK10 باندې امیدواران چې دي هغه محمود خان دی، د محمود خان دی په تحریک انصاف پارلیمنټیرین نه، د NP نه ممتاز علي خان دی، او د JUI نه ډاکټر امجد دی. نور امیدواران هم دغلته ولاړ دي. په دې حلقه باندې په 2018 کې محمود خان 15 روټونه اخیستي ګټلې وه. په 2 نمبر باندې ایوب خان د NP 11 روټونه اخیستو، او په 3 نمبر باندې د جمعیت علماء اسلام امجد علي ډاکټر امجد علي 16 روټونه اخیستو. په 2013 کې هم په دې حلقه باندې محمود خان ګټلې وه، 11 روټې اخیستې. 2 نمبر باندې د NP ایوب خان چې هغه 18 روټه اخیسته، او په 3 نمبر باندې د مسلم لیگ نون دوست محمد خان چې هغه 6.5 روټونه اخیستو. زموږ د حلقو د تجزیه ختم شوه، او سبا نه به موږ تاسو ته د مختلف حلقو چې کوم مکمل نتیجې دي په هغې باندې بار پروګرام کوو. د الله په امان.